بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Tailoring Skills WTM. امید لرم چې انشاءالله ټول به ښه وي. الله هم ښه لره. نن به انشاءالله کټینګ کوو. مکمل سوټ کټینګ به تاسو څنګه کوئ او فارمولو مطابق به انشاءالله کټینګ کوو. که چېرته کټینګ نه وي یاد نو کټینګ دې یاد کړي. دا ویډیو دې نور ملګرو سره لازمي شیر کړي. کټینګ شروع کوو. کټینګ کې به اول تاسو سره کپڑا به تاسو سره لازمي 4 میټر وي. 4 میټر نه چې تاسو سره کپڑا کم وي نو ستاسو سوټ به دې کې نه راځي. نو کوشش کوئ تاسو 4 میټر کپڑا لازمي برابر راوړئ نو ستاسو سوټ به دې کې ښه مزدار راځي. او اوس موږ ناپ کوو کپڑا چې دا موږ سره میټر چې دی 39 انچ یې دا یو میټر دی. 39 انچ دا یو میټر دی. او ګز چې دی ګز چې دا 36 انچ دا یو ګز دی. نو چې تاسو د چا ګزونو باندې کپڑا راوړي هغه په 36 انچ کې راځي او که چېرته په میټر کې راوړل هغه به 39 انچ چې دی یو میټر دی. نو اوس موږ ناپ کوو سره کپڑا چې دا 4 میټر کپڑا چې دا موږ سره 1 2 3 4 میټر موږ سره کپڑا برابر ده. دې نه بعد اوس موږ دې ناپ مطابق کټینګ شروع کوو. ناپ دی موږ سره 41 لمبایي ده. بازو چې دی 22.5 دی. تیره چې ده 20 ده. ګیره چې ده 23 ده. ګله چې ده 15.5 ده. شلوار چې 40 دی. پانچه چې ده 8 ده. د دې ناپ مطابق به موږ کټینګ کوو. نو راځو اوس کټینګ شروع کوو. کپړه به داسې ګوله وګټوله. کمیز بهر کوو. هغې نه بعد به بیا شلوار بهر کوو. کپړه به داسې برابر اواره ځان ته واچوئ. دا سکویر به تاسو سره موجود دی. د سکویر مطابق به تاسو کټینګ کوئ. په دې باندې چې تاسو کټینګ وکړئ نو ستاسو کټ ښه مزیدار راځي. نام مطابق به راځي. فارمولو مطابق به ستاسو کټینګ راځي. سټیم تاسو کټینګ کوئ دا سکویر لازمي استعمال کړئ کټینګ کې. صحیح ده. اول به دلته ځان ته کرښه واچوئ. کرښه مو واچوله دلته. دا کرښه موږ دې لپاره واچو تاسو به ځان ته کپړه دې سره یو شانتې کړي. صفایي به دې کپړې وکړئ. سټیم کپړه ستاسو سیده شي. هغې نه بعد به بیا تاسو ناپلئ. کپړه هم ځان ته سیده کړه. اوس به موږ دې نه کمیس بهر کوو. کمیس لمبۍ چې ده موږ سره 41 لمبۍ ده. او دامن چې دا ګل دامن دی. چورس دامن کې به تاسو 2.5 انچ سیوالی او په ګل دامن کې به تاسو 2 انچ سیوالی. نو اوس موږ سره ګل دامن دی. دې سره موږ 2 انچ جمع کوو. نو لمبۍ چې ده موږ سره 41 لمبۍ ده. 41 سره تاسو 2 انچ سیوا کړئ دا راځي 43. 43 باندې بل ته موږ نشان دې ځای کې ولګوو. دې بل سیټ ته هم تاسو 43 انچ کې نشان ولګوئ. ځان ته به کرښه واچوئ. په دې کرښه به تاسو کټینګ کوئ. دا هم د کمیس بهر کو. اوس به موږ کمیس چې کوم کولاوالی دا به دې نه وباسو. دې نه به دا 2 کپړې راوالی. دا هم ته راواخیستې. دا به داسې ډبل کوئ. چې 23 کولاوالی دې سره موږ 2 انچ سیوا کوو. 23 سره چې تاسو 2 انچ سیوا کوئ دا راځي 24 25 باندې به موږ ځان ته نشان دې ځای کې ولګوو. دلته هم 25 انچ کې نشان ولګوئ. سکویر به راوالی. دې باندې به ځان ته کرښه واچوئ. په دې کرښه باندې به سیده کټینګ وکړئ. دا چې دی سامنے شو. 2 سامنے موږ دې نه بهر کړي. دا یو سامنے شو. دا بله سامنے شوه. اوس راځو شلوار کټ کوو. شلوار به کټ کړو. هغې نه بعد بیا موږ ته اندازه وشي چې موږ سره څومره کپړه پاتې کېږي. نو هغې کې بیا استینان کټ کوو. تیره به کټ کېږي.
ټیم تاسو کټینګ کوئ اول کې تاسو کمیز بهر کوئ هغې نه بعد بیا شلوار بهر کوئ بیا بس تاسو ته بیا شلوار سټیم بهر شي تاسو ته بیا اندازه کېږي ستاسو سره څومره کپړه پاتې نو تاسو ته د جوړې پته ولګېږي تاسو باید په دې طریقه باندې کمیس او شلوار او ستین په دې طریقه باندې تاسو بهر کوئ اوس موږ سره شلوار چې دی 40 لمبۍ ده دې سره موږ 2.5 انچ سیوا کړو دا به شي 41 42 42 باندې موږ نشان ځان ته ولګو دا دې لپاره موږ سیوا کړه موږ به دې کې پنسل سټپ کوو څه ټینچ به کوم تاسو سټپ کوئ 2 انچ کې به تاسو پنسل سټپ کې 2 انچ به ورته کپړه راواوړئ او دا نیم چې د بابره صفایي وشو خیر مخکې راځي بیا تاسو زه پوه کوم اوس 40 لمبۍ ده دې سره موږ 2.5 انچ سیوا کړو دا به 42 باندې دې ځای کې نشان ولګو دا کپړه به اوس داسې کوم نشان چې موږ دې ځای کې لګولی دا نشان دا به داسې ډبل کوئ دې نشان به تاسو ډبل کوئ موږ سره دا کپړه چې کوم نه ده دا د استینان کپړه شوه دې موږ استینان کټ کوو دا کپړه به سیټ ته کېږدو دا به داسې کولاو کوئ دا به داسې کولاو کړه دا به دا سیټ هم تاسو مکمل ټول داسې کولاو کوئ ټوله کپړه به کولاو وکړئ دا سیډونه دواړه چې کوم سیډونه دي دا به داسې یو بل سره یو بل باندې برابر کړئ کپړه به ځان ته صحیح هواره واچوئ ځان ته واچوله په دې کرښه به تاسو سیده کټینګ وکړئ کټینګ هم وکړو که نیم ترې بهر تله اوس به داسې کار وکړو دې نه به شلوار کولاوالی بهر کوو موږ به دې شلوار کولاوالی راولو 40 صحیح شو 40 سره تاسو 2 انچ سیوا کې دا راځي 42 راځي دې نه موږ کني بهر تله صحیح شو دې نه بعد اوس موږ شلوار کولاوالی لو شلوار کولاوالی به تاسو دې نه څومره راولئ موږ سره دې نه به شلوار کولاوالی راو 43 صحیح شو 43 سره تاسو 2 انچ سیوا کوئ یا 1 انچ دې له به موږ راولو دا به شي 44 باندې به تاسو ته نشان ولګوئ دلته هم تاسو 44 انچ کې نشان ولګوئ کپړه به داسې رافوډ کړئ دا نشان او دا نشان به سکویر باندې ځان ته کرښه واچوئ دې نشان به تاسو سیده مکمل کټینګ به وکړئ دا چې د خرچې کپړه شو دې کې تاسو بټن ټیک هم سټپ کولی شئ کفونه پکې سټپ کړئ جیبونه پکې راځي بین هم پکې راځي کالر هم پکې راځي دا ستاسو د خرچې کپړه شوه صحیح دا به داسې کولاو کوئ دا چې دا څلور کپړې دي دا سیډونه به داسې یو بل ته جوخ کړئ یو له بل سره برابر کړئ او دا کپړه به داسې هواره واچوئ ځان ته یا دې طریقه به دا تاسو را ډبل کوئ موږ د 2.5 انچ سیوا اخیستی و لمبۍ کې نیم انچ به دلته موږ دې ځای کې صفایي وکړو نو 2 انچ به موږ دلته سره د پنسو دپاره داسې دلته ورته بوکم سټپ کړو داسې ورته کپړه داسې راواوړي 2 انچ کې دا 2 انچ موږ دې دپاره سیوا پرېښوئ نیم انچ کې به تاسو صفایي وکړئ او بل ذهن له دا سوال هم راځي دلته موږ نیم انچ کې صفایي وکړه صحیح شو ټوټل موږ چې 2.5 انچ سیوا کړی نیم انچ صفایي کړله 2 انچ دلته
پنسو راټول کول دپاره باندې څه ټیم وکړم تاسو ټیم کې دا کپړه مې 2 انچ کې راواوړي نو بل تاسو ذهن له به دا سوال لازمي راځي ځکه چې تاسو وایئ چې لکه تاسو به بډې دپاره څه حساب کړی بډې چې موږ هغه ټایم کې واړو موږ څه ټیم کسټمران ناپالو هغه وخت کې موږ 2 انچ یا 2.5 انچ 2 انچ بډه موږ واړو نو هغه الریډي موږ سره بډه هم دې کې واوړي نو بیا چې څه ټایم موږ کټینګ کوو پنسو دپاره صرف کپړه پکې سیوا واولو نو کومه بډې کپړه چې ده هغه موږ الریډي ناپ کې سیوا اخیستې ده نو تاسو څه ټایم ناپالي باید هغه ټایم کې اکثریت کسان څوک چې ناپالي بډه پکې سیواړی څوک بډه سیوا نه اړی څوک دې کټینګ وکړي سیواړی هغه دا سړي خپل سوټ دی چوایس دی څنګه کټینګ کوي ټایم که ناپالو هغه کې 2 انچ بډه راړو او بیا چې څه ټایم کټینګ کوو صرف 2 انچ مونږه پنسو دپاره کپړه سیوا پرېږدو باقي چې نور کټینګ په خپل حال پاتې شي صحیح شو نیمې مودې کې اوس موږ صفایي وکړو صحیح شو دلته به ځان ته داسې نشان ولګوئ دو سترګې به دې سیټ ته تاسو صفایي وکړئ ستاسو کوم سیټ دا سیټونه چې دا وار یو لیول سره راشي په کم 22 انچ باندې موږ دلته نشانونه ولګول بل 22 انچ دی ټوټل دې ځای پورې نو موږ په کم 22 باندې نشان دی دو سترګې صفایي راشي نو کپړې لیول به ښه مزدار راشي دې صفایي موږ اوس وکړه اوس به داسې کار وکړو شلوار چې کومه لمبۍ ده کوم پنسي ناب چې هغه به اوس والو نشانونه به ځان ته ولګوو موږ سره شلوار لمبۍ چې ده دا 40 لمبۍ ده 40 انچ به دې ځای کې موږ ځان ته نشان ولګوو 40 انچ کې به دلته نشان ولګوو او پنسه چې دا موږ سره 8 پنسه ده دې سره موږ 101 انچ سیوا کړو 8 سره 101 انچ سیوا شي په باندې 1 انچ موږ سیوا کړو دا راځي 9 په باندې 9 انچ باندې بل د موږ نشان ولګوو نو 109 باندې بل د انچ کې موږ دې ځای کې نشان ځان ته ولګوو اوس خښتک به تاسو څنګه راولئ خښتک لمبۍ چې دا موږ سره 40 لمبۍ ده دې سره تاسو 1 انچ سیوا کوئ دا به شي 41 به تاسو 2 ډیوایډ کړئ دا به راشي 20.5 انچ 20.5 انچ باندې به تاسو دلته دې کې ځان ته نشان ولګوئ 20.5 انچ کې موږ دلته ځان ته نشان ولګوو اوس به داسې د دې ځای نه چې کوم تاسو نشان نه لګوئ دلته چې کوم نشان لګوئ دې کې به داسې شیپ ورکوئ شیپ څه ټایم ورکوئ داسې ډېر دننه به داسې نه ځي داسې به راتاو شي دا داسې به نه ځئ دا ګوشر به داسې کوئ داسې خپل لیول سره به داسې راشي شیپ به دې له ورکوئ نو ستاسو شلوار چې څه ټایم سلی شي نو ښه مزدار به اوار شلوار به ستاسو راشي نو کوشش کوئ تاسو په طریقه باندې شیپ داسې یو لیول سره ښه مزدار ورکړئ دننه به ډېر نه دی چې څه ټایم تاسو دننه شلوار ورکړئ نو ستاسو شلوار چې دی دا مکمل فټ راځي نو چا چې تاسو ته کوم فرمایش نه وي ویلې په هغه فرمایش به تاسو هغې له جوړه نه کټ کوئ کوم عام سمپل چې کوم کټینګ شي په هغه کټینګ به تاسو هغه له جوړه برابروئ نو دې له به ښه مزدار داسې شیپ وله ورکړئ چې ډېر شیپ تاسو نه رانجي ښه په ګولایش سره ښه مزدار راشي نو ستاسو څه ټایم شلوار سلی شي نو شلوار ښه مزدار صفایي سره راشي اوس دا کټ کوو دلته چې موږ کوم ځای ته نشانونه لګي په هغه نشان به تاسو ټوکو لګوئ دې ځای کې به تاسو ځان ته په 2 انچ کې بډې نشان لګوئ دا د شلوار کټینګ وشو په دې طریقه باندې به تاسو شلوار کټ کوئ اوس کولاواله چې موږ سره د کولاوال به نشانونه چې تاسو ټایم لګوئ د کولاوال نشانونه به ولګوئ موږ سره کولاوال چې دا 30 کولاوال سره تاسو 1 انچ سیوا کوئ دا 24 راځي 12 24 راځي د به تاسو نشان 12 کې ولګوئ 11.5 چې راځي هغه 83 شي او دې سره چې یې سیوا شي دا 12 شي دا 24 شي 12 باندې د ځای کې نشان تاسو ته ولګوئ ته 12 انچ کې نشان ولګوئ
نن به تاسو سکویر په ذریعه باندې یو بل سره میلاو کوئ نشان نمبر میلاو کړئ یو بل سره اوس به داسې کار وکړو دلته به ځان ته نشان واچوئ دې ځای کې کرښه به ولګوئ نیم انچ کې به ځان ته کرښه واچوئ اوس به داسې کار وکړو موږ سره ګل دامن دی ګل دامن به تاسو څنګه کټ کوئ موږ سره 12 انچ دی 12 12 24 راځي 12 چې کوم دی دا به تاسو په دوه تقسیم کړئ ډیوایډ دا راځي چینج کې به دې ځای کې نشان ځان ته ولګوئ دلته چې کوم نشان تاسو ځان ته چینج کې ولګوئ هغه نشان به دې ځای کې ځان ته چینج کې ولګوئ چینج کې نشان ځان ته ولګولو دلته به تاسو داسې کار وکړئ 2 انچ کې به تاسو دې ځای کې ځان ته نشان ولګوئ دلته مثال چې کې تاسو ځان ته ولګولو چې تاسو په 3 ډیوایډ کې دا راځي 2 انچ 2 کې به دې ځای کې ځان ته تاسو نشان ولګوئ په دې فارموله به تاسو ګول نمبر کټ کوئ دا چې 12 دی 12 به تاسو په دوه قسم کې دا چینج چې راځي چې دلته نشي چې باندې دې ځای کې نشان ولګوئ صحیح شو دې ځای کې به تاسو چینج باندې نشان دې ځای نه چینج کې نشان دلته ولګوئ دا چې به تاسو په 3 ډیوایډ کړئ دا راځي 2 انچ 2 انچ کې به دې ځای کې نشان ولګوئ صحیح شو دې نشان سره به تاسو چې ګولای شور کړئ ګولای شور ورکو دلته به دې ځای کې چې ګولای شور کړئ اوس به دې کټینګ وکړئ به تاسو ته څنګه پته لګي دا د دامنو ګولایش څنګه راغی صحیح راغی خراب راغی دا به تاسو کار وکړئ دا به داسې رافول کړئ دلته معمولي لږ لغونه کې فرق شته کپړه به داسې چاڼ کړئ دوباره به دا چک کړئ دا چې موږ سره ګل دامنو ګولایش ښه مزدار راغی په دې طریقه به تاسو ګل دامن کټ کوئ اوس داسې کار کوئ دا به داسې رافولډ کړئ کپړه به ځان ته ښه صحیح واله واچوئ اوس موږ سره لمبۍ ناپ اخلو لمبۍ چې دا موږ سره 41 لمبۍ سره موږ یو نیم انچ 1 انچ سیوا کو صحیح شو 1 انچ موږ دې لپاره سیوا کو نیم انچ به دامن کې راوړي او نیم انچ به دې بره سلې کې دلته ګیر شي دلته موږ 1 انچ سیوا کو دا به شي 41 سره تاسو 1 انچ سیوا کې راځي 42 انچ کې به دلته دې ځای کې دا نشان ولاړوئ دې نشان سره به تاسو داسې سکویر باندې کرښه واچوئ موږ سره حاله چې ده حالې ناپ چې دی دا به تاسو سکویر نه والی موږ سره حاله چې ده 15.5 ده 15.5 کې به تاسو داسې کار وکړئ دلته به نشان 2.5 انچ کې به دلته نشان ولګوئ صحیح شو او 2.5 انچ نه به تاسو دلته 2 ستر راکم شئ دلته به ځان ته په 2.5 انچ باندې دې ځای کې نشان ولګوئ دلته 2.5 انچ کې ولګولو د دې ځای نه به تاسو دلته 2 ستر راکمئ دلته بس 2.5 انچ باندې دې ځای کې نشان ځان ته ولګوئ موږ سره تیره چې ده 20 تیره ده 10 10 20 راځي 10 انچ کې به دې ځای کې تاسو ځان ته نشان ولګوئ د دې ځای نه به تاسو نیم انچ دلته ډاون کې کم والی دلته موږ 2.5 انچ هغسې دلته به تاسو 2 انچ کې ډاون راولئ ډاون نشان به تاسو 2 انچ کې ولګوئ د فارموله دا ده د مثال تاسو 2.5 انچ کې نشان ولګولو حلې لپاره د دې حلې نشان به تاسو دلته نیم انچ دې ځای کې راکم شي دلته به 2 انچ کې تاسو نشان لګوئ دا نشان به یو بل سره میلاو کړئ ته به ځان ته نشان نه واچوئ دلته به ځان ته نشانونه ولګوئ داسې دې نه بعد به اوس داسې کار وکړئ تاسو موږ سره
ارمول چې دا به تاسو د رسونه راوالئ دله به موږ ارمول چې راولو 8 انچ دا فکس دی د سره به موږ نیم انچ سیوا کړو دا به راشي 8.5 باندې به دې کې موږ نشان لګو اول به نشان نه مخکې به تاسو دلته 10 انچ کې نشان دې ځای کې ولګوئ ځان ته نشان ولګوو دلته هم تاسو 10 انچ کې نشان ولګوئ دلته موږ فکس چې دی 8 انچ دی د سره نیم انچ موږ سلای دپاره سیوا کړو دا به شي 8.5 کې به دې ځای کې تاسو ارمول راولئ د به ځان ته کرښه واچوئ د به ځان ته کرښه باندې نشان ولګوئ 10 انچ کې به دلته بیا دوباره تاسو نشان ولګوئ دا نشانونه به یو بل سره داسې میلاو کړئ دلته به داسې ګولۍ شور کړئ بل به دوباره دا ناپ کړئ تاسو سره دا څومره 8.5 انچ راغی به دا برابر دی 8.5 انچ فکس راغی دا صحیح دی اوس به داسې کار وکړو دلته به دې موږ داسې هله کټ کړو هله م کټله کوم نشانونه چې دا ځان ته لګوي په هغه نشانونه به تاسو سیده کټینګ کوئ دلته موږ 15.5 کې نشان هلې ولګولو موږ چې څه ټایم هله بین تیارو هغه موږ 100 لکې تیاروو تاسو به 1 انچ دلته کم ملئ څه ټایم چې کاریګر سوټ بین سلی کوي خیجی ورته نو هغه کې ستاسو هلې صفحې به ښه مزداره کېږي نو هله ښه صحیح چاڼ کېږي نو 1 انچ به دلته تاسو کم ملئ هلته چې تاسو بیا بین جوړوئ هلته به تاسو 1 انچ بې سیوا جوړ کړئ دلته 15.5 باندې کټینګ وکړو هلته به تاسو بین 100 لکې بیا جوړوئ صحیح شو د فرنٹ سامنے نه به تاسو 1 انچ بیک سامنا کټ کوم نشان به ولګوئ دلته 1 انچ کې 1 انچ کې دلته نشان ولګولو دلته به تاسو نشان به دوباره ولګوئ تازه کوئ کرښه م ځان ته واچوله په دې کرښه باندې به تاسو موږ سره تیره چې دا 20 انچ دا 20 انچ سره چې 1 انچ سیوا شي دا 21 راځي 21 به تاسو په 2 ډیوایډ کې دا راځي 10.5 انچ 10.5 انچ کې به دلته دې کې تاسو نشان ولګوئ دا به سیده کټ کوئ دا به سیده کوئ ځان ته ښه مزدار اوس دلته موږ ارمول لپاره کوم نشان په دې نشان به سیده کټینګ وکړو دا به دوباره ناپ کوي دا څومره دی 8.5 انچ برابر دی فکس دا اوس موږ سره فکس 8.5 انچ راغی 8.5 انچ دا صحیح برابر دی دا اوس به دلته موږ 10.5 انچ کې دې ځای کې نشان لګولی 10.5 انچ کې به دلته نشان دوباره ولګوو دا نشان به یو بل سره میلاو کړو په دې نشان به تاسو سیده کټینګ وکړئ دلته څه ټایم راورسېږي دلته به تاسو ګولایي ښه مزدار ورکړئ اوس راځو موږ د بغل جیبونو دپاره نشان ولګوو بغل جیبونو نشانونه به تاسو څنګه لګوئ ټیپ چې یو دا سیټ دی یو دا سیټ دی په دې سیټ کې به تاسو داسې کار وکړئ د لاندې چې کوم وړې وړې انسي ښکاري دا سره شو دا چې دي دې نه به تاسو د بغل جیب دپاره نشان نه لګوئ دا سره مثال لمبۍ چې ده موږ سره د لمبۍ 41 لمبۍ ده دلته به تاسو 41 وګورئ دا 41 دی د 41 باندې به تاسو دلته نشان ولګوئ صحیح شو 41 چې تاسو مثال لمبۍ څومره مثال 42 43 44 45 47 50 پورې تاسو به دې ځای نشان والئ
دا فارموله په دې فارمولې به تاسو بغل جیبونو ته باندې نشان لګوئ. اوس موږ سره 41 لمبۍ ده، 41 په موږ باندې دې ځای کې 41 کې موږ ته نشان لګوو. 41 انچ کې بدل نشان ولګوئ. د دې نشان نه به تاسو دلته 100 پاو کم 1 انچ بره نشان ولګوئ. تاسو ته دلته کپړه ورکوئ، ټوکه چې کوم ځای کې ورکوئ هغه ټوکه به ستاسو مثال دلته دې ځای کې ټوکه لګوئ، ټوکه به دې ځای باندې ستاسو ښه برابر راشي. که چېرته تاسو دې ځای نه لاندې ټوکه ورکړئ ستاسو دې بغل جیب کې دا فرق راځي. نو کوشش کوئ دا موږ نشانونه نور لګوو ته باندې چې ستر کې بره نشان ولګوو، پاو کم 1 انچ کې به نشان بره ولګولو. اوس به دلته څنګه نشان لګوئ؟ دا 41 دا به تاسو په 4 ډیوایډ کې دا راځي څه د پاسه 10 انچ راځي. دلته 10 وګورئ، 10 باندې به دې ځای کې تاسو په همدې سایډ باندې نشان ولګوئ. 7 انچ کې به دلته جیب خولې دپاره نشان واچوئ. دې نشان باندې تاسو ټوک مه لګوئ، دلته به بره تاسو ټوک ولګوئ. ټوک مو ولګوو، دلته هم تاسو ټوک ولګوئ، ټوک ولګوئ. دا چې دی دا سامنے کټینګ وشو. اوس به داسې کار وکړئ موږ سره چې دی دا ارمول چې دا څومره راغی، موږ سره د 8.5 راغی دې ځای کې. دلته چې نیم انچ سلی کې ګیر شي دا به 8 فکس راشي. او دلته څومره راغی 9.5 انچ. موږ چې څه ټایم استین کټ کوو، استین کې به دلته موږ 10 انچ باندې موړه کټ کوو دلته. اوس موږ سره دلته دی 9.5 راغی، د دې ځای نه تاسو نیم انچ په استین کې موړه چې راولي هغه نیم انچ سیوا راولي، هغه دې لپاره دې سره تیره جنټ کېږي. نو په دې خاطر مې دا بیا سیوا راځي چې باید تاسو استین سیوا کړئ، نو دې سره استین ښه برابر راشي. صحیح ده. اوس استین کټ کوو، موږ سره د استین کټینګ کوو. موږ سره ارمول چې په کمیس کې هلته و 9.5، دلته به موږ نیم انچ سیوا دلته به موږ 10 انچ باندې دلته نشان لګوو. 10 انچ کې به دلته نشان ولګوو، 10 انچ کې موږ نشان ولګوو. تاسو سټم د منځ ته سټم کټینګ کوئ د موړې داسې راو د منځ ته سټم داسې به ګلایش په ورکوئ والله. صحیح شو. منځ ته سټم راورسېد داسې په کته لاړ شي ښایسته مزدار ګلایش به دې طریقې سره تاسو راولئ. اوس دا موړه ناب کوو، موړه مو سره څومره راغله؟ موړه چې دا موږ سره یو ستر د پاسه 10 انچ راغله، د یو ستر به ترې راکم کړو چې فکس 10 راولو. 10 انچ فکس موړه راغله. دلته به داسې کار وکړو، نیم انچ کې به دلته نشان ولګوو سلۍ دپاره، دلته به نیم انچ به سلۍ کې لاړ شي. موږ سره استین چې دی دا دی استین 22.5 انچ دی، دا استین دی، دا ساده استین دی. دې سره موږ 1.5 انچ سیوا کړو، 22 سره 1.5 انچ سیوا شي، یو نیم انچ دا راځي 24 انچ باندې به دې کې نشان ولګوئ. دې چې موږ جیب خوله راولو، جیب خوله به دې له موږ راولو 6.5 انچ کې به دلته موږ نشان ولګوو، نیم انچ به سلۍ کې ګیر شي او 6 انچ به دلته فکس راشي. په سکویر باندې به ځان ته کرښه واچوئ. دا نشان او دا نشان به یو بل سره په سکویر په ذریعه میلاو کړئ. موږ یو نیم انچ سیوا اخیستی و، یو نیم انچ باندې به دې ځای کې تاسو بره نشان ولګوئ. دلته دې لپاره موږ سیوا واخیستو، دا سټیم بوکرم سټیم کوئ، دا بوکرم باندې دا قبله بره راوړئ. نو یو نیم انچ باندې موږ سیوا واخیستو، دلته یو نیم انچ کې به تاسو دلته بره بیا نشان ولګوئ، دې باندې به تاسو ټوک لګوئ. اوس راځو دې کټینګ کوو، دلته به داسې ټوک ولګوئ، تاسو د استین د سنټر پته ولګي. کوم نشانونه چې دا ځان ته لګولي په هغه نشانونه به تاسو سیده کټینګ کوئ. یو نیم انچ کې دلته موږ بره نشان لګولی، دې نشان باندې به تاسو ټوک ولګوئ. اوس راځو دې ته به شیپ ورکوو. دا 4 کپړې دي، 4 کپړې دي، نه به تاسو 2 کپړې راوالی دا او دا 2 به پرېږدئ. دا پرېغوستې دې کې به تاسو شیپ ورکوئ. دلته دې ځای نه به تاسو سټارټ والی 1 انچ کې یا 1.5 انچ کې به تاسو شیپ ورکوئ. دې باندې دا بیک سایډ چې دا به دو سترګې دا چاڼ کوي.
دا کوم شیپ چې موږ ورکړو دا به فرنټ سایډ ته راځي، دا کوم بیک سایډ دی دا به شاته بیک سایډ ته راځي. دا څلور کپړې دي، دا دوه کپړې راوالی داسې به کپړې جوختې کوي، ګوتو سره به ټیټې ونیسئ، یو نشان بل د کراس کې ولګوئ، یو نشان بل د کراس کې ولګوئ. دا سټیم بکرم سټیپ کوئ، په دې کراس باندې بکرم سټیپ کوئ، د بل کراس باندې سټیپ کوئ. نو ستاسو استین به یو استین د رایې دواړو سایډ ته به مختلف استینان راشي. دا د استین کټینګ هم وشو. دې نه بعد اوس تیرې کټینګ کوو. اوس راځو د تیرې کټینګ کوو. تیره کې به د حلي نشانونه څنګه لګوو، موږ چې په کمیس کې څنګه حلي نشانونه لګولي هغې مطابق د عقدې کې لږ بدل دي. په حله کې چې دی په کمیس کې چې دی موږ لمبۍ کې 2.5 انچ کې نشان لګولی، دې په چوړۍ کې به موږ 2.5 انچ لګوو، دې سره 2.5 انچ سره به موږ 2 ستر سیوا کوم، دې سره به ولو 2 ستر چې سیوا شي 2.5 انچ سره دا راځي په کم 3 انچ، په کم 3 انچ باندې به د نشان ولګوو. 2.5 انچ نه نیم انچ راکم شو کمیس کې چې موږ کم لګول لمبۍ کې، هغه نه چې نیم انچ راکم شي دلته راځي 2 انچ، 2 انچ باندې به دې ځای کې نشان ولګوو. 3.5 انچ کې به دلته بیک اپ دپاره نشان ولګوئ، دلته به ځان ته کرښه واچوئ د تیرې لمبۍ دپاره. موږ سره تیره چې ده 20 تیره ده، دې سره به تاسو 1 انچ سیوا کوئ، دا به شي 21 شي په 2 تقسیم کې، 2 تقسیم کې دا راځي 10.5 انچ، 10.5 انچ باندې بل ته نشان ځان ته ولګوئ. سکویر له به راشي 4 ټي ایچ ایس به وګورئ، 15 نشان به دې ځای نه والی 4 ټي ایچ ایس 15 نشان والی په کم 4 انچ راځي، په کم 4 انچ باندې به دې ځای کې نشان ولګوئ. دې نشان سره به سیده کرښه واچوئ، کرښه مو واچوله، د دې نشان نه به تاسو 3 سطر کې کراس کې نشان ولګوئ. داسې کرښه به دوباره داسې کراس کې واچوئ ولګوئ، دوباره بیا تاسو په کوم 4 انچ کې نشان ولګوئ. دا نشان او دا نشان به یو بل سره میلاو کړئ. نشانونه به ځان ته ولګوئ، په دې نشانونو به تاسو سیده کټینګ وکړئ، داسې ګولیش به ورکړئ، نیم انچ اندازه باندې به داسې ګولیش ورکړئ وله، صحیح شو. په دې ګولیش باندې به تاسو سیده کټینګ وکړئ. کوم نشانونه چې تاسو ځان ته لګوئ په هغه نشانونه به کینچي وګرځوئ، هغې کټینګ به وکړئ. دا د تیرې کټینګ و، په دې فارمولو باندې به تاسو کټینګ کوئ. څه حاله ناپ کوو چې موږ سره حاله څومره راځي. دا موږ سره 15 انچ حاله راځي، 1 انچ دی موږ هغه څه ټایم چې بین جوړه سلی کړو، بین خیجو هغه 1 انچ به موږ صفحې وکړو، نو حاله به خپله 16 انچ له برابر راشي. موږ تیار چې جوړو بین دی له موږ به دی له 16 انچ تیار جوړو. نو موږ چې څه ټایم جوړه تیار سلی کړو جوړه، نه بعد موږ بین خیجو، نو موږ چې حاله چاڼ کړو موږ سره به 16 انچ حاله راشي ښه مزدار، او بین به ښه مزدار صفحې سره راشي. نو په دې طریقه باندې به تاسو کټینګ کوئ. او که چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل دې سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ، ټلې نشان د سره لازمي دباو کړئ، او چې موږ څه ټایم نوی ویډیو اپلوډ کوو تاسو زموږ ویډیو په اسانۍ سره میلاو شي.